إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. انسان الله تبارک و تعالی د قدرت یو نمونه پیدا کړی دا او د مختلفو اعضاء یو مجموعه ګرځولې ده. د انسان عضو چې وګورې نو هر یو بل نه په صفاتو کې مختلف دی. سترګه د کتو کار کوي، لاس د کتو کار نشي کولی، ژبه د لوستو او د وینا کار کوي نو جسم کې بله حصه د وینا کار نشي کولی. لاس کې الله یو قوت ایښی، خپې کې د تلو بل طاقت ایښی، نو هر یو په خپل ځای کې الله تبارک و تعالی د خپل صفاتو یو مالک جوړ کړی دی. او چې کم دا ټول عضوګان راجمع شي نو دینه د انسان یو مجموعه جوړه شي. دا ټول بیل بیل خو د دې اتفاق چې الله ایښی دی نو هغه یو بل نعمت سره ښودلی شوی دی چې هغې ته روح ویلی کېږي. روح دا ټول اعضا راجمع کړي دي. که چېرته انسان په جسم کې روح نه وي نو د ده که یو عضو لته نقصان ورکې نو بل عضو د ده نه خبریږي. خو چې روح راغو نو اوس که په سر باندې درد راځي نو خپې ډاکټر طرف ته روانې شي. هغه دا نه وایي چې یاره دا خو د سر درد دی، د سر کار شو پوه شه او کار یې پوه شه. که په سترګه باندې درد راشي، سترګې نوخ کې ځي نو ټول وجود ورسره متاثر وي. نو هر یو د دې اندامونو یو ځای کېدل هغه الله د روح سره کېښودل. او چې کله دا روح د انسان نه منقطع شي، بل شي دی، نو بیا د انسان ژبه راکاږه کټې کا نو بل عضو څه چې ژبې ته هم پته نه لګي. که چېرته لاس کټ کې نو پته نه لګي، بس صرف د هغه عضو سره تعلق دی، بل عضو سره تعلق نشته. دا شانتې په معاشره کې د اوسېدلو دپاره د کور دا نظام چې دی نو الله د دې یو مجموعه میښې ده. او دام د کور افراد چې کله را یوځای شي نو دې ته کور ویلی کېږي، دې ته د افرادو مجموعه موږ ورته کور وایو. که دې کې وکتلی شي د پلار خپل حیثیت دی، د مور خپله درجه ده، د رور خپل یو مقام دی، او د دې خپلو کې چې محبت او التفات راځي، یوځای کېدل راځي، نو دا صرف او صرف د محبت د وجې نه راځي. او هغه محبت چې کله په کور کې راځي نو هغه د دین د وجې نه راځي. خو کله چې په دین کې کموالی وي، سړی په دین باندې پوره عمل نه کوي یا بالکل عمل نه کوي، نو د ده کور کې د محبت الفت په ځای هغې نه نفرت پیلاویږي او هغه دله باقي بیا وروستو کې نقصان ورکوي. که چېرته انسان مړ شي نو انسان چې کله د ده په دې وجود کې ته هوا واچوه او پوز او خوله او د غوږونه وله بند که نو دا انسان دې سره ژوندی کېدی نه شو، نه دې ته انسان ویلی شي. یا دا شانتې چې کله یو ماحول د کور خراب شي او انسان خپله یو قانون جوړ شي نو هغه هم پوره سر ته نشي رسېدی. الله د هر یو دوو شیزونو د جوړ دپاره یو درېمګړی شیز ایښی دی. مثلا یو ګلکار لګیا دی، هغه خښتې لګوي نو په هغې دواړو خښتو منځ کې جوړ دپاره هغه سیمټ اچوي، شګه اچوي چې هغه دیوال خپلو کې جوړ وي. یا که درځي چېرته کپړې ګنډي نو هغه د یو کپړې بل سره پیوست کولو دپاره د تار او د ستنې استعمال کوي. لوار ته که خیال وکړي نو هغه د ویلډ کار کوي، هغه یو اوسپنه بلې سره یوځای کوي. ترکاڼ هغه چې کله یو لرګی بل سره لیو کوي یوځای کوي نو هغه لرګي د یوځای کولو دپاره هغه میخ استعمالوي. دا شانتې الله چې کله د دوو خلکو ړونو کې یو بل سره محبت اچي نو د هغې دپاره شرط دین اسلام دی. ځکه دین اسلام باندې عمل نه کولو سره د انسان په زړه کې محبت نه راځي. الله تبارک و تعالی فرمای ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هغه خلق چې کم خلق الله سره محبت کوي، نیک اعمال کوي، نو الله د دې پړونو کې یو بل ته محبت واچولو. لکه څنګه تبلیغ والا حضرات چې د دین واسطې سره یوځای کېدل لا شي نو یو بل نه جدا کېږي نه، په میاشتو میاشتو یو بل سره د مدرسې طلبا
د شانت نور معاشره کې د کور ماحول چې کله دین بهتري په کور کې وي نو په هغه کور کې چرته جنگ جګړې داسې نه راځي. الله تبارک و تعالی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمای لو الفت ما في الارض جميعا ما الفت قلوبهم ولكن الله الف بينهم. کدا ټول هر څه پزمکه کې دی وی دا ټول تو ورکه خود د دې پړونو کې محبت نشي اچول الله وی غزما کار دی. او مونږ چې کله معاشره کې وخت تیرو نو مونږ په دین کې کمیش ته مونږ نوم استعمالو د دین خو په هغه باندې مونږ عمل نکو د هغه نه مونږ بالکل هټ کر لګیایو او چې کله عمل په دې باندې نه کیږي نو به انسان ته نقصان کیږي. ډیر لوی لوی عہدیدار خلک کو ګوري اغي سره مال دولت که هر څه زیاتی خو اغي بیام کینی ویرا وی بچی را سره یو ځای روټه ته نه کینی بچی مې مخ کا تو ته اوسګار نه دی خزما بچی خپلو کې کینی نه د اغي خپلو کې اتفاق نشتا محبت نشتا یو بل سره جنگ شور نو د دین معلومیږي دا چې وګوره د اغي په دین کې بس کمواله وي سنا صحه د پورې به اغي کمواله بعض خلک داوي چې یاره کفرم یو قانون جوړ کړي دی اغي داوي چې یاره داسې عمل کوه دې سره معاشره خوشګوار راځي دا راځي بالکل خدا د هغې په ذهن کې چې کومه یو نقشه راشي هغې ولیکي هغې نه یو قانون جوړ شي. خو مونږ چې کله وایو نو هغه د الله طرف نه قانون دی هغه قرآن دی او د هغې نمونه چې مونږ ته مخې ته شوې ده هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ژوند دی چې هغه مونږ ته وړاندې کېښودلی شو نو هغه ژوند باندې چې مونږ عمل کوو نو هغه د الله طرف نه قانون دی نو په دې ژوند کې به چرتم خرابوال نه راځي ولې چې الله مونږ پیدا کړي یو مونږ یې جوړ کړي یو چې کم یو انسان یو مشیندري جوړه کړي نو هغه د دې هر یو پروژې نه واقف ای نو الله چې انسان جوړ کړي د انسان نه به واقف نه یو څو شیزونه داسې دي چې د الله طرف نه دی دین کې مونږ ته ملو شوي دا ډېر زیات لوی نعمت دی. په هغې کې اولنې چې کم دی ایمان بالله تصور کول د الله په دی ایمان کې تصور کول چې دین مونږ له داسې یو لوی نعمت را کړی دی چې الله شته د دې نه بعد به مرګ هم راځي د هر څوک مړي مرګ نه بعد قیامت دی او قیامت کې به بیا الله تبارک و تعالی انسان نه تپوس کوي چې څه دې کړي دي څه دې نه دي کړي نو انسان په دې کې تصور کې تیار شي چې کله دی یو عمل کوي نو دی په هغې کې احتیاط کوي خو چې ښه عمل وکړي نو هغه وایي چې یاره دا خو الله راله توفیق را نصیب که لکه یو مثال در کوم چې یو ښځه د هغې خاوند وفات شو جینۍ ده وړه تقریبا داسې د 22 کالو واده شو خاوند د اکسیډنټ وکړو وفات شو نو دا په دې ډېره لویه صدمه ده داسې لویه صدمه چې په دنیا کې د دې نه لوی غم په دې نشته بس د دې هغه غم یو انتها ده خو چې څوک وله تسلي ورکوي کینی ورته سوی دا وی بس د الله مرضي وه د الله مرضي وه زه پې راضیم چې د الله مرضی دا لفظ اوی نو دی د خپل غم خپل پریشانی خپل ټینشن دا ځان نه اوچت که نو د الله په نوم باندې لرې که نو د دې ذهن هغه بوج ختم شو دی سره نو دی کې انسان ته سکون او سهولت او صلاحیت الله تبارک و تعالی ورکوي. په دې بار ممالکو کې خاص کر په د نیویارک کې یو کتاب کې کته چې د دې په یو ښار کې 900 پاگلخانې دي یو مسلمان نه تپوس کوي ورته وایي چې ستاسو په دې وطن کې پاگلخانې شته پاکستان کې او ورته وایي شته وي 10-12 به وي دا هم راته پته نشته چې کوم ځای کې به نو هغه مسلمانو وایي دلته ولې دومره زیاتې دي وایي ځکه وي دلته مسلماني کمه ده وی هغې څه مطلب وی ځکه وی مسلمان باندې چې کله غم راشي تاوان وشي تجارت کې په کور کې څه پریشانی راشي نو هغه وی بس د الله طرف نه وه الله ته به داسې منظور وه نو هغه ځان نه دا غم شفت کو الله طرف ته چې یاره بس الله د هر څه کړي دي الله په دې ښه پوهېږي دې بدل به ماله راکړي خو وی دلته چې کله یو سړی پریشانۍ کې مبتلا یا تجارت کې نقصان وکړي نو هغه دا نه وایي هغه دا وایي ویره که دا ایڈورټایزمنٹ مې کړی دا یو کار مې پکې غلط نه وکړی اشتهار مې داسې جوړ کړو لږ دی مشین کې مې دا کار کړی نو هغې دا سوچونه کوي تر دې پورې چې دا ټینشن د انسان په خپل ذهن باندې نو دی پاگلخانې ته ورسوي. بل د ایمان ثمرې ډېرې زیاتې عجیبه دي. ایمان نعمت بنده د پاره چې کله هغه نیک اعمال کړي نو دې سره د هغه ژوند ښایسته تېرېږي الله والا ښایسته ژوند ورکوي او چې کله دی داسې نه کوي
نو بیا د انسان زندگی وحشت طرف تمزي. یو عالم په د امریکا کې نو خطیب هغه یو خبره کول، هغه وی په د امریکا کې جرایم ډیر زیات، دومره زیات جرایم چې هغه جیل ته داسې وحشي قسمه خلک هغه وی چې د جرایمونه منی شي. نو هغه وی دی بسنګ منی شي علی الاعلان وی چې کم مذهب والی خو چې د تعلیم ورکې دي د غلط کار نه منی شي چې معاشره د صفا شي. نو دا عالم وی زه ورغم وی ما ډیر داسې واقعیات دي، خو یو کس لورغم نو هغه سره کېناستم ما ولا تعلیم ورکول شروع کو. چیرې زمونږ تصور نظریه دا ده چې الله تبارک و تعالی شته، خو چې کله مړ شي نو تانه به الله ستا د اعمالو تپوس کوي. وی دا غړه ته دا خبرې پرېوتې، هغه ایمان وروړی، ما په علي نوم کې خو ورسره به مې ګپ شپ لګولو، تعلقات ډېر زیات شو. هغه باره خبره ما ته کوله، ما به هغه ته کوله. وی یو ورځ مونږ دواړه کېناستو، وی ما ته نه تپوس وکړو چې علي اوس خوشحاله که مخکې خوشحاله وي؟ وی هغه ډېر زیات جړل. وی ما وی چې یاره ما غلطي وکړه، دنه مې تپوس وکړو په کار خدا نه و چې کړی، بیا مې تسلیانې ورکولو. مې که خپه په د اسلام کې ووایه راته وی د اسلام نه مخکې وی زه انساني شکل کې درنده او د حیوان نه غټ ځناورم. وی ما به قتلونه کول او یغماله به خوند را کول، وی ګډل به وی نفسانی لیونې کېدم، منټلم نفسانی. او چې کم سړی به هلته ما به ووجنو، هسې به یې څه به مې وجنو، هغه به هلته ټوپونه ول، ما به ورته ډانسونه کول. او چې کله نه مې اسلام راوړی دی او شپږ دېرش مړي ما کړي دي، وي زه په هغه کې نیم ګرفتار شي، اوس په معمولي جرم کې راغلم. او وی دلته چې ما کله اسلام راوړی دی، وي زه کله د خپلې کوټې نه بار روزم، وي زه ځمکه باندې خپه اکدم وی زه ګورم، چېرته د میږې خو زما د خپې لاندې رانغو، چرته حشرات الارض خو زما خپې لاندې رانغه مړ خو نه شو. هسې نه الله سبا د دې حساب کتاب رانه تپوس وکړي. اسلام خلکو ته دکه یو ثمره، دکه یو میوه او دکه یو نظریه ورکوي. او اسلام چې دی نو هغه هر یو طرف ته د انسان یو تصور جوړي. د مور تصور ډېر عجیبه ورکوي. مور ته وایي وی الجنت تحت اقدام امهاتهم، مرتبه دومره لوی که ورته وی چې بچې ستا فرمان بردار شو نو ستا د خپو لاندې جنت دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی کم سړی خپل والدینو ته د محبت په نظر وګوري، الله د یو حج او د عمرې اجر ولا ورکوي. صحابي وی یا رسول الله هر وخت قتل وی، هر وخت قتل څومره لوی اجر شو، د مور مرتبه دی کې څومره اوچته شوه. او یو کتاب کې مکته یو لیکچر شروع و، نو یو الک له ټیلیفون راغو، د هسپتال ټیلیفون هغه اوچت کو، نو استاد ترې نه تپوس وکړو وی څوک وي، دومره لویه خبره نه وه. بیا هم ورته وی خیر که څه وي راته ووایه. او ورته وی پلار مې پروت دی دلته، وی هغه هسپتال کې هغه مړ شو. نو ما هغې ته ووایي چې کوم دا کفن دفن والا خلک دي هغې ته ووایه چې کفن دفن هر څه وکړي، وي زه به ته اوس ته وروستو پیمنټ وکړم. نو انګریز د خپل پلار مخ کتو تم تیار نه دی، هغه دومره زیات ذلیله شوی دی. مخکې په دې میډیا باندې یو واقع ډېره مشهوره شوې وه. یو مور دعوه وکړه چې زما بچې هغه کور کې سپی ساتلی دی، سپي له 3 ګنټې وخت ورکوي، لامبه خوراک ورکوي، هغه سره واک کوي، منډه تړه کوي. وي زه په یو کوټه کې بندیوان یم، زما بچې ما ته نه ښکاره کېږي. وي دا مې دعوه ده چې زما بچې راشي ما له لږ وخت راکړي ما سره کیني، څه یې مور یم زما حق دی. کیس راغو عدالت ته، وکیل دواړو طرف نه نیولی شوی دی. آخره کې فیصله چې کله وشوه نو قاضي دا وایي وی د دې زوی عمر دی 18 کالو نه اوړېدلی دی، ستا زوی تا نه بر یو ذمه دی او په ستاسو په کور کې ځناور دی، د هغه فوټ په ده باندې دی او دا په ده لازم ده چې د هغې خیال وساتي. او ستا د لاسو نه وتی ستا خدمت به اوس نه کړي، که ته بیا هم خدمت کول غواړې نو راشه هغه کوم ځای کې د بوډاګان وي هغه اولډ هاوس ورته ویلی کېږي، وي راشي بس هغې کې به دې مونږ داخله کړو. نو هلته نظریه دا ده او د اسلام نظریه بل شانتې ده. ازدواجی زندگی کې د اسلام تصور هغه ډېر عجیبه دی. انګریز معاشره کې ښځه به د خاوند نه سګرټ غواړي چې ما له سګرټ راکړه قرض ما سره ختم شو، هغه ښځه به بیا خاوند له ورکوي. خاوند به د ښځې نه قرض سګرټ غواړي. هغې کې به عجیبه تصور دا کتلی شي چې ښځه به داسې بېهوده قسمه لباس اچوي، ښځه به داسې بېهوده خبرې کوي، ښځه به خپل بوای فرنډ سره ناستی، خو خاوند بېغیرتوب انتها د هغې ته دا نشي ویلی چې دا څوک دی. او د اسلام نظریه د دې برعکس ده.
نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله، وی تاسو کې بهتر سړی هغه دی چې کم په خپل اهل او عیال سره په کور کې بهتري. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی کم سړی خپل خزه ته وګوري په خندا باندې خوشحالي او خاون خزه ته وګوري خوشحالي، نو وی الله دې دوانو ته وګوري په خندا شي. نو ازدواجی نظریه اسلام چې ورکړی دا هغه داسې ورکړی دا. اسلام د خیرخواهۍ تصور هم دی، الدین النصیحه، دین ټوله خیرخواهي ده په اسلام کې، خو دا تصور اسلام ډیر واضح ورکوي. امام ابو حنیفه رحمه الله بارک راځي و یو ځل ورځ وه نو خپل د تجارت د کپړو تجارت کولو دکان بند کو روان شو. لاره کې ورته یو ګاک ورته وی حضرت نن دې په وخت دکان بند کوي او وی ورځ وه وی ځکه مې بند کوي ما وی اسې نه ګاکان راشي وی رڼا نشته، نو وی هغې رانه چرته ارزانه کپړه په ګران قیمت وانلي هغې اسې نه پوی نشي پې، نو دا د هغې تصور دی، هغه د ګاک سوچ کوي هلته ګاک پسې تلی دی. په بغداد کې چې کله د مسلمانانو مرکز راغو نو په هغه وخت کې غیر مسلم وی چې تاسو لاړ شئ وګورئ دا مسلمانان چې چرته قدم ایږدي هلته دوی فتح حاصله کړې دومره په ترقۍ راغلي، لاړ شئ د دې راز معلوم کا. یو جاسوس یې واستلو، جاسوس چې کله لاړو نو یو کس روټۍ ته ناست دی د هوټل مخې ته بهر، نو د جاسوس ته هغه کس داسې ښکته پورته ګوري، بیا ته یې وکته، بیا ورته هغوی د چا شک پرې راغلی، بس هغه جاسوس هم روټۍ خوړه چې تلول ته پیسې ورکولې او ورته ستا پیسې خو شوي دي. وی چا ورکړي دي؟ وی دې کس ورکړی وي چې کم دلته ناستو. وی هغه خو ما ته هم نه وي، هغه وی دی به راته شکریا وی، دی به راته جزاک الله وی، وی ځکه او نه وي، وی هغه وی چې چا دپاره کوم وی دا ما ته میلمه ښکاري او وی دا نن زما میلمه شوي، زه الله دپاره کوم اجر دی الله راکړي. همدغه میلمه وایي چې زه کله مخکې لاړم یو دوکاندار نه مې سودا کوله، هغه ته مې وایي چې دا شیز راله راکړه، وی هغه ښه راواغېستو واپس یې کړي، خو چېرې ما نه دی مخامخ دوکاندار نه واله. وی زه لاړم هغه نه مې واغېستو په هغه قیمت یې راکړو، وی ذهن کې مې و چې ده ماله ولې رانه کو دې شیز کې څه چلو. وی راغم ما ورته که خفه کېږي نه راته ووایه دا شیز دې راله ولې رانه که. وی راته وی سحر نه زما ګاکان زیاتو، ما چې کم رزق ګټل زما د بچو زما د کور ضرورت و هغه ما ته الله میلو کړی دی، او نن هغه غریب ګاکان نو ما وی چې د هغه رزق هم الله هغه له ورکړي چې د هغه بچو ته هم رزق میلو شي. نو دا د اسلام نظریه، دا د اسلام خیرخواهي او تصور دی چې هغه خلکو ته وړاندې کیږي او درته وایي چې دا شانتې عمل کوه. اوس هم که تجارت کې یو سړی بل ملګري له خپې ونه وي نو دا د هغه د ترقۍ یو سبب جوړیږي. خو موږ چې کله تجارت ته وځو نو موږ کې هغه غلا راغلی ده، موږ کې هغه حرص دومره راغلی دی چې موږ د بل مرګري سوچ او خیال نه کوو. اسلام موږ له د اخلاص یو تصور راکوي، وی هر یو کار چې کې اخلاص وی دی ته چې په هغې کې ته د انسان هغه تمه پرېږده چې انسان به راله بدله راکړي، بدلې سوچ پکې دا راوله چې ماله به الله د دې بدله راکړي. او چې کله دې دا وکړو نو د هغې بدله هم بیا غټوي، ډېره زیاتوي. په جنگ مدائن کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ وی جنگ چې کله ختم شو یو نوجوان الک راغو کمیس کپړې شلیدلې وی، حالت نه داسې غربت ښکارېدو چېرې د سره هېڅ نشته، ډېر بې انتها غریب دی. نو وی هغه الک چې کله راغو وی ما وی چې دی څه وی د کمیس د لاندې نه سره وویسته چې ومې کته وي هغې کې د هغې بادشاه مردار شوي د هغه تاج و پکې. وی هغه ماله راکو روان شو، وی ما چې وکته وی د ده د اخلاص ته مې وکته او د ده د غربت ته مې وکته، مې که یو غمې ترې نه ویشتې وي ټول عمر د ده په فراخه تېرېدو دومره قیمتي غمې و. نو ما ورته وی ځوانه ته څوک یې؟ وی داسې راته شا که واوړې دورانه. وی راته وی نوم دې څه دی؟ وی چې چا دپاره مې کړی دی وی هغه له زما نوم هم ورځي، وي زما د پلار نوم هم ورځي، وی هغه دې راله بس د دې بدله راکړي. نو دومره غټ درجې اخلاص په هغې کې الله تبارک وتعالی ایښی. یو سړی و تاجر نو هغه واده کړی و، ښځه هم ډېره حسینه جمیله او عبادت ګزاره ښځه وه. دی به تجارت له بل ښار ته تلو 10 ورځې 15 ورځې چې کله دا سفر یې ډېرې زیاتې کړې نو دا ښځه پې شکي شوه. دی ورپسې جاسوس واستولو، یو جینۍ ورپسې کا د دې خادم وفاداره ورته لاړ شه معلومات وکړه چېرته واده خو یې نه دی کړی، چې هغه ورپسې لاړه معلومه شوه نو ټیکې واده کړی.
دا راغه ورته وې دې سوچ کولو که غوبل لالم په خاوند ظاهروم نو زما او د هغه په محبت کې به کموالی راشي. پرېږده چې بس ژوند روان دی هغې را باندې نه ظاهرېزم پې نه ظاهروم بس ژوند دی تېرېږي به. او دا ښه ده چې غلط کار پسې عیب پسې نه ځي نکاح یې کړې ده هلته وخت تېرېده دې ښځې پې د سره ظاهره نه که هغې پې په پرده وساتل نه پې خاوند ظاهروله. دې کې دا سړی وفات شو د مال تجارت هم زیاتو چې وفات کیږي د وفات نه بعد کله کفن دفن شو د ښځې میراث راغونډ کو ټولو له خپل حصې ورکې په خپل مال کې د هغه ښځې حصه موکا چې کمې باندې ته پته ده هغې ته وایي چې ته لاړه شو دا هغې له ورکه هغې په سفر پکې جاو باندې یوړ هغې ته چې کله مخې ته هغه مال کېښو او ورته څه وایي او ورته وایي یره وي زه د هغه د خاوند د مخکینۍ ښځې خادمه یم هغه وی زما خاوند که دا واده په پټم کړی دی خو زه د خاوند غاړه آخرت کې نه بندوم او دا مال ته واله په میراث کې ستا هم د هغه حق جوړیږي. نو ښځه ورته څه وایي وی د هغه د مرګ نه څو ورځې مخکې هغه راغلی وی هغه ماله طلاق را کړی دی ماله هر څه پوره را کړي دي او وی زه ستا ډېره شکرګزار یم چې تا ماله دا هر څه راکول خو دا ته واپس یو هغې له ورکه. نو دومره اخلاص د خاوند د غاړې بندولو دپاره چې خاوند مې غاړه بنده نه شي. او نن ښځې راپاسي د خپل خاوندانو غاړه خپله بندۍ لګیا دي. د اخلاص کم ځای کې دی د اسلام د تصور کم ځای کې زمونږ خلک نوجوان هغه د انګریز نه متاثره دي چې هغې وایي هلته لاړ شي هلته به د انسانیت طریقې زده کړي ته اسلام ته خو پوره راکوشه ته به یې زده کړي خو چې اسلام ته نه راکوشوې نو ته به څنګه زده کړې د اسلام د تصور نه ځان ساتې. الله تبارک و تعالی دې مونږ له د خپل د دین د اسلام پہچان را نصیب کړي چې زمونږ دین مونږ ته څه وایي او څنګه دی.